ثم انتقل إلى قوته الملكية. نو شاه صاحب فرمایي چې دا اول خو د انسان هغه قوت بهیمي و په دې باندې محسوس یا د انسان هغه ارتفاقات معاشیه نو یو خو د انسان دغه پیدا دی په مادیاتو کې او په معیشت کې. دویم پهلو د انسان هغه قوت ملکي دی. نو اوس دا قوت ملکي د انسان دا په انسان کې د الله تعالی د حکم د اتباع د الله تعالی ته عاجزي کول دغه جذبه ملکیت پیدا کوي. یو بهیمیت دی. بهیمیت کې هغه همدردي له ځان سره د مادې په لحاظ سره، ملکیت کې بیا جذبه دا وي چې تعلق جوړ سي د دغه په ذریعه باندې د الله سره او د خپل خالق هغه احکام د تسلیم کړي. دا ډېر بهترینه خبره کوي چې وعلم ان الانسان، وای په دې خبره ځان خبر کا چې دغه انسان لیس ندی دا انسان کسائر الانواع الحيوان، لکه باقی هغه انواع هغه اقسام د حیوان، بل له ادراک اشرف من ادراکاتهم، بلکې د دغه انسان چې کوم علم دی، کوم ادراک دی، کوم صلاحیت د علم دی، دا د حیواناتو تر صلاحیتو ډېر اوچت او زیات دی. ځکه چې کوم حیوان هغه بهترین کور جوړوي، خو د آدم علیه السلام نه چې کوم کور جوړولی د زرګونو کالو بعد یې بچی هغسې کور جوړوي، یعنې بچی هغه کور ته تسلط دغه کور ته ترقي نه کوه. د صحت په باب کې چې د حیواناتو کوم صفات دي د هغو صفاتو کې ترقي نه وکړه، هغه ته چې د آدم علیه السلام را روان دي نو هغه صفات په دوی کې موجود. دغه د شهد چې کومې بچی دي چې دا شهد جوړوي، نو دا چې د اوله چې د دوی دا نسلونه چې شهد جوړول چې کوم نظم ضبط و، په هغه نظم او ضبط کې هغه ترقي نه وکړه بلکې هغسې جوړوي. لیکن انسان هغه هر شی که هغه مکان جوړ کړی دی، نن یې مکان کوم ځای ته ورسولی، که هغه د خوراک ایجاد کړی دی، نن یې خوراکونه کوم ځای ته ورسول چې نمونه د چا نه یې زده، خوړلی نه شي څنګه وخورم، طریقه یې څه ده، نوي نوي شیان. ډېرې واقع به دا خوراک د سړي ذهن ته راشي. په هر حال سواري ده انسان د کومه ځایه تر کومه ځایه ترقي وکړه. اول انسان پر مځکه ګرځېدی او مرغه په هوا کې، اوس هغه انسان د مرغه نه څه شو، زیات شو. نو دې وجې شاه صاحب فرمایي چې د انسان چې کوم ادراک دی دا ډېر اشرف دی د ادراکاتو د حیواناتو. ومن علوم التي يتوارد عليها اكثر افراده، او شاه صاحب فرمایي چې کوم علوم په انساني افرادو باندې راځي، د کوم علومو چې الحاق دغه انساني افرادو ته کېږي، وی اکثر افراد دغه علوم قبلوي، اکثر افراد دغه علوم قبلوي، غیر من عصت مادته احکام النوع، ما سوا د هغه افرادو چې د هغو ماده فاسده ده هغه علوم نه قبلوي. یا خو مثال په انسانانو کې یو انسان د هغه مجنون او لیونی سي، نو چې هغه لیونی سي نو هغه بیا علوم نه قبلوي.
یا یې له دا وجې نه قبلوي چې د ده سوچ بدل شي، یعنې دی هغه علوم چې د ده له مادي زندګي سره تعلق وي هغه قبلوي، چې د روحاني زندګي سره تعلق وي هغه نه قبلوي. نو ولې فرق کوي؟ لکه نن ګوره مادي علوم دي، دا د انسانانو ضرورت دی، د دې له وجود انکار څوک کولی نه شي. او دغه مادي علوم، دغه مادي تعلیم په قرآن مجید کې ډېر موجود دی، لیکن د هغه سره سره زیاتې حصه په قرآن کې د هغه علومو ده چې هغه د عقیدې سره تعلق لري، هغه د عبادت سره تعلق لري، هغه د معاملات سره تعلق لري په قانون خدایي باندې، د پیغمبر په طریقه باندې. لیکن نن دغه مادي علوم د ماشوموالي له واخله بیا تر آخر ډګري پورې پلار هر څو خرچه پکوي، لیکن بل طرف ته قرآن دی صرف په نظریه زده، قرآن دی چې بنیادی کتاب دی، هم د مادیاتو هم د ارتفاقاتو کتاب دی، هم د اقتراباتو کتاب، لیکن دغه قرآن خواره څوک ویایي نه. او بیا که دغه قرآن ویایي نو په کلي کې یو څه بوډاګان ویایي د دغه دپاره ویایي چې اسې کور ته ځم دلته به صد دا قرآن به واورم د ثواب په نیت باندې، د فهم، د شعور او د تعلیم په نیت نه. اکثره خلک یاد وساتئ یو هغه طبقه ده چې هغه له دین سره تعلق نشته، په عباداتو کې کمزوره دی، د خدای په اطاعت کې د خدای په عبادت کې د رسول الله په اطاعت کې کمزوریانې کوي، او زړه یې نه راځي و دا قرآن ته او د دین د پوهې ته، دین د شعور ته زړه نه راځي. هغه بس دغه دین دومره دی چې څه دغومره دین دی چې بس دا کم کوم. لیکن بل طرف ته دینداره طبقه، دغه یو طبقه دینداره طبقه وي خو هغه جاهل وي، هغه چې کوم فاسق وي او بې دین هغه د دین لپاره دومره رکاوټ نه وي لکه دغه نیک دغه دینداره جاهل انسان چې د دین لپاره څو رکاوټ دی. ولې؟ ځکه دی خو دیندار دی، د خلکو په ده باندې اعتماد دی، نو چې دی څه ویایي خلک وي دا دین ویایي، دی که څه عمل کوي خلک وي دا دین دی، د ده قول هم خلک دین بولي او د ده د عمل ته هم خلک دین ویایي. نو ګوره بل روز یو نیک انسان چې اذان وشي فوراً دکان من کې مسجد ته شي، لیکن یو چا ورته وویل چې هلته د قرآن مجید ترجمه لانې ټیم کې شروع کېږي بیا راځه، نو ده وخندل چې د قرآن ترجمه کوي نو ولې پسې روزه نه ځي. نو اوس داسې نه، داسې دینداره خلک هغه په خپل کردار کې دین محدود کړی، نو د ده دا کردار ده چې په دا خپل کردار کې دین محدود کړی نو د خلکو په ذهنو کې دین محدود چې ولې هغه د ده تقلید کوي. هغه وایي دا پیر صاحب دی بس دین دغومره دی لکه دی چې کوي، دومره دین دومره قدر دی چې دی څه دی چې د ده کوم کردار. نو دغه افاقي کتاب چې قرآن دی یو افاقي کتاب دی، یو عالمګیر کتاب،
په عالمګیر دور کې پر عالمګیر پیغمبر نازل شوی خو نه خلق د قرآن عالمګیرت پیژني چې دا قرآن عالمګیر کتاب وي دا د ثواب کتاب دا د نظام کتاب نه دا د ثواب کتاب د اورېدو کتاب یا د دم او د شفا کتاب بس قرآن محدود ولی د نیکانو خلقو کردار دا قرآن محدود کړی دومره عالمګیر پیغمبر هغه محدود کړی ته د سیرت جلسو ته ځه په ټول د سیرت د جلسو کې یا خو د رسول الله صلی واقعیات بیان هغه واقعیات چې یا تعلق د عباداتو سره یا تعلق د اخلاقیاتو سره یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه زندګي وي چې هغه د شخصي زندګي وي د تهذیب الاخلاق زندګي وي لیکن په دغه سیرت کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تدبیر منظر څو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور کې کوم نظام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کور هغه سیویلایزیشن څو نه څو دی بس د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تدبیر مودن د خلکو سره د بیع د معاملات د کاروبار و خلکو سره تعلق څو نه هغه نشته او دغه پیغمبر یو عالمګیر پیغمبر وونو په عالمګیر دنیا کې د څه هدایات او څه کردار نه لدی هدایات څوک باس کوي او نه لدی کردار څوک باس کوي نو ځکه چې اوس شاسا فرمایي چې دا انسان چې کوم ملکی صفت دی نو هغه ملکی صفت هغه په انسان کې تعلق له خدای سره پیدا کوي لیکن دغه طرف ته رجحان شته هغه طرف ته رجحان شته چې د مادیاتو ته فایده رسوي ارتفاقاتو ته فایده رسوي هغه علوم چې فایده او اقتراباتو ته ورکوي او روح ته ورکوي نو هغه علوم رجحان نشته اوس نوجوان طبقه انسانیت هر فن زده کوي یعنی داسې فن به نه ویني چې هغه فن ترکې نه ده خوراک په څه فن خوراک فن دی خوراک فن نه دی خوراک ترکې وکړه دا اسکل شل دا فن نه دی لیکن دغه ترکې وکړه څه قسم مشروبات دي دغه ترکې وکړه او دا فن دی غانې ویل دا فن دغه ته فنکار وي دمه ته فنکار وي چې مړه سي ټول افسوس کوي او تعزیت کوي چې دا قوم له فنکار څه سو له فنکار محروم سو نو فنکاریم ترکې وکړه قرآن هغه ورځ پر شاته